زما ورونو علماء کرام او حافظان قاریان عوام مسلمانانو د دې کلي علاقې پښتنو طالب العلمان دا حافظ محمد هاشم خان صاحب چې هم عالم دی هم حافظ دی خو زموږ مخلوبانې دا حافظ وخته دی نو بس دغه ورته وایي او داسې لوی علما شته چې دا د حافظ په نوم مشهور شي بیا ورته محققه ده د ده دا مدرسه چالو کړې ده او خپل جدوجهد او کوشش پکې کوي دا قاري وحید الله صاحب او دا نور د خپل بچي ویرونه کسانی پکې کېنولي دي د هلکانو ته ناظره مو یو تجوید مو ته کوي او حفظ مو ته کوي او ورسره درسي کتابونه پکې دي او حده پورې لري دا یو ډېر غټ کار خیر دی بیا کال په کال دا ختم کوي په دې سلسله کې نن بیا د دې سالانه دستربندي ده دا ډېر یو ښایسته او ډېر مبارک محفل لکه څنګه چې وزیر احمد مولوي صاحب وفرمایي چې دا عزت د شي او شرافت د شي چې دی دا ومنسوب الیه و مضاف الیه پسې دی چونکې د دې محفل اضافت او نسبت شوی دی د الله عظیم کلام ده چې تاسو به بزاین واوري د علماو نه څه په زمانه واوري څه په دونو واوري د خیر نو په دې وجه دا مجلس ډېر زیات با برکته ده خر په حیواناتو کې یو د انسانانو په نظر کې بیکاره حیوان خشم دی دا الله نعمت دی خلک په پیټه وړي سورلي به کوي وتحملون اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس يعني دې غزل سیدره نه قوانه دا خرو او دا کچرو او دا اسونه او خان ستاسو پیټي د سي قانون درسي چې تاسو هغه ته نشي رسیدل مګر په ډېره سختۍ سره دا د خدای نعمت دی بل آیات کې الله پاک فرمایي چې علیها وعلى الفلك تحملون په دې حیوانات باندې په وچه کې او په دې کشتو باندې په دریاب کې تاسو بارولې خو انسان د کده خروانه په ډېر خپکیږي چې دا انسان ډېر بیوقوف شي د خلکو را وې د سرکاري سړي په مخه مو ورځو د خراب په شام ورځو دا د خیارانو نه دا ځینې سره ویل دا فوجي می دوست دی ګودس والا می دوست دی انسپکټر می دوست دی دي سي می دوست دی یې سي می هغه دوستي مستدي سالا چې په مخه ورشي فکر کیږي د توګه په دې پر سړي کې د بس نو توي نه دی او سره چې کله بلا سرکاري کسان لاړ نو وطني شاد نو راغستو وطني چرګان پیدا لاول نبی په قلم کو چې به په بند له بس په کیس جوړ کړو وی ورجل نو د سرکاري سړي په مخه باندې ورځي د خراب شابه نو ورځي په خپل ګودت دی ویلو د پردون اخلاص شلې دی ګره کوم وخت دی د لوالي په وخت دی باندې د دې خر نسبت چې
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وشو د زمون فقهاو د سیرت علما لیکي چې په کوم خر باندې چې آقا کریم صلی الله علیه و آله وسلم سعودي کړل نو دا هغه خر مبارک د خپې خاورم زمون نبی ته دا هغه خوله د مشک او د عنبرو نه بهتره د انسان نه چې خلیزي خلک ته نفرت کوي د نبی له سلام خوله چې په عطر کې ام سلیم بیبي میلاد له دسي عطر ته جوړ شو چې په دې تمام کائنات کې د هغه عطر ثاني نه و نه یې چې کله د انسان د اثر ون کې یختور نه کټ کې د خلک ډیران ته ورځي او چې آقا کریم صلی الله علیه وسلم ته نسبت وشو په حدیبیه کې سر وخراو مبارک نو 1500 صحابه کرام هغه یخته تقسیم کړو یو یخته صفات دي شو د تبرک د بارے ځان سره سبحان الله د دې محفل نسبت شوه د قران ته په دې کې د قران ختمونه په نازره او په حفظ باندې شي او قران د الله یو ډیر عظیم کتاب دی دا محفل ډیر مبارک دی د دې د آداب او خیال ساتل الله رب العزت فرمایي الله الذي نزل احسن الحديث كتابا الله رب العزت هغه ذات دی چې نازل کړی دی په خبرو کې ډېرې ښایسته خبرې کتاب دسی کتاب متشابه چې یو بل سره مشابه دی په ښایسته نظم کې په فصاحت او په بلاغت کې او په اخبار صادقو کې وثانیه مکرر دی د دې واقعاتو وعد وعید او دارنګ اوامر او نواهی او قصص او امثال بیا ذکر شوی دي مکرر دي تقشعر منه جلود الذين لرزيق الذين سرمني دها کسان يخشون ربهم چې خپل رب نه یریږي کله چې قرآن تلاوت وشي د نزول د انوارات د وجنه لدی سرمني ولرزيږي د دې وجود ولرزيږي کله چې دا انوارات د دې باطن ته ورسي او ال د استقرار ونسي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله بیا نرم شي یعنی مطمئن شي او ساکن شي سرمني دي او زړه دي الى ذکر الله مفسرین دي کې د ذکر الله لاستقرار ذکر الله د وجه استقرار د ذکر د الله تعالی په دې زړه بیا ساکن شي مطمئن شي منور ذالک دا الله د قران د وجه دې سرمنو لرزیدل او د دې انواراتو د حاصلېدو بس اطمینان حاصلېدل وذالک کې د دوه خبرو ته اشاره ده چې اقشعرار او سکون ده وهد الله هدایت دی يهدي به من يشاء هدایت کې بل سره چا د شو باندې او چا د الله ګمراه کې دې له هدایت کوونکی نشته ده دا د سورۃ زمر د رښتینو نمبر آیات ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصلاهم وفي رواية في مجلسهم نشته ده یو قوم چې د موضوع کې د سارمون او بیا د خپل مانځه په ځبانی کې او د خپل مجلس کې یتلون کتاب الله د الله کتاب تلاوت کوي ويتدارسونه بخبل منځ کې درس کوي یا حافظ ولګي خپل شاګردانو ته د حفظ درس کوي یا وته د ناظریه درس کوي یا علم ولګي خپل شاګردانو ته د قران د تفسیر درس کوي اوچته مرتبه ده دا قران تلاوت کوي خپل منځ کې ونی مگر الا وکر الله عز وجل ملائکته الله رب العزت په دې باندې فرشتي مقرر کی د
د دې لپاره بخښنه غواړي او دا دعا کوي چې یا الله دې ته مغفرت نصیب کړي تر څو پورې چې دې مجلس نه پاتېدلی نه او په نورو خبرو کې مشغول شوي دي نو فرشتې ورته دعاګانې د کال 12 میاشتې په دې روژه کې ما ترجمه کوله نو ما به 2 کتابونه درس کول او بیا به مې 4 رکوع ترجمه د طالبانو ته درس کول د مبتدیان طالبان او بیا به مې د روژې درس کول تقریبا د نیمې سپارې نه نیولې د پاوکه بیمې سپارې ډېر غټ وخت به مې لګېده د 12 بجو نه تقریبا د مازدیګر د جمعې پورې دا ټیم به مې لګېده چې کله به دا ملګري قید شو نو ما ورته دا احادیث وویل چې د الله بندګانو تاسو مه قید کېږئ چې څومره به کې کېنئ نو فرشتې درته دعا کوي او د الله رحمت د باندې کوي دا حدیث چې ما ستاسو په خدمت کې ذکر کړ بیهقي په شعب الایمان کې ذکر کړی او کنز العمال هم دې نقل کړی مسند دیلمی په مسند الفردوس کې بل حدیث نقل کړی دی آقا کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي البيت الذي يقرأ فيه القرآن هغه کور چې په دې کې قرآن لوستل شي یتراء لأهل السماء كما تتراء النجوم لأهل الأرض دا د اسمان فرشتو ته داسې ښکاري لکه د ځمکې خلکو ته چې ستوري ښکاري توبې سبحان الله مسند الفردوس دیلمی په مسند الفردوس کې نقل دارنګه کنز العمال او دارنګه حکیم ترمذی د ابو هريره او د ابو الدرداء رضی الله عنهما نقل کړي چې نبی رسول الله فرمایي ان بيوتات المؤمنين لمصابيح الى العرش يعرفها مقرب السماوات السبع ويقولون هذا النور من بيوتات المؤمنين التي يتلى فيها القرآن نبي علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بيوتات ان بداخله حجم صالح ونسل نسب کتابی رجل دے بے شک کورونه د مؤمنانو دا په شان ته د لاټینو دي تر عرش پورې دا د بو اسمانونو فردي نه مني کوي د عرش پورې دا ښکاري د اسمان مقربین فرشتي د بو اسمانونو فرشتي پیژني او وايي چې دا نور چې کوم دی دا د کورونو د مؤمنانو هغه نه دی یتلا فیها القرآن چې په دې کې د قرآن تلاوت کیږي دا د کورونو نور دی حکیم ترمذی چې کوم د امام ترمذی سے شاګرد دی او محدث دی دا ابو هريره او ابو الدرداء رضی الله عنهما نقل کړي کنز العمال دې نقل کړي دا قاریان چې کوم تجوید کوي الکانو ته مخارج د حروف او ته بیانې او صفات د حروف او ته بیانې او طریقه د ادا او ته صفات د حروف او مخارج د حروف او طریقه د ادا او ته او په خسته आवाज باندې تلاوت کې لکه دې معشوق چې د تلاوت وکړو د دې مبارک حدیث دی نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایي حسن القرآن بأصواتكم تاسو قرآن خسته کوي په خپل اوازونو باندې وان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا بشک خپل اواز چې کوم دی نو دا د قرآن حسن او کوي زیاتې خپل اواز د قرآن حسن او کوي سوا بیا چې د دې تفسیر د تکوم ان شاء الله دا بل حدیث په مشکات کې په مذاهب د قرآن کې سوال وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې اي الناس احسن صوتا للقرآن کوم سره د قرآن لپاره د خسته आवाज خاوند دی
فخسته اواز سره لوستل کېده واحسن قراءه نو ډیر خسته دی جهت القراءتنا نبی رسول الله فرمایل چې دا هغه سړي اواز خسته دی او دا هغه سړي قرات خسته دی چې اذا سمعته يقرأ رأيت انه يخشى الله قل سبحان الله کله چې دی ویني چې د قران باندې چې ته وګورې نو ته پوه شې چې د الله نه یېږي دی د الله نه یېږي د سیده چې د اواز خسته کړی اول تو سره ستورو په ټولو ګوري چې نساء ولاته نه ګوري تاریخ په بواه دا پوساق او تجار چې تاسو ماشاءالله الحمدلله اهل سلوک استئ زمون دی اواره کې شته دی ټول ورځ ټیکټیا کوي په خلکو چې د سپیکر ورسېږي کې د سپیکر ورسېږي چې کورونه کې زنانه وي د چې د خدای نه یېږي نه په आवाज کې هم اثري او د आवाज هم خوږي دا په کې ورډې را احمد کړه زماورونو د قران د تلاوت سره د قران د درس سره د قران د حفظ او د قرات سره ډېر مسلې تړلې او سمونو مسائل وسو یو دا د قران د اثر د وجرا په کار دا چې سره وجاړي جوړونه شي د ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده مسلم شریف حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اقرأ علی وما من تلاوت کما توجه الله پیغمبر زی پتاوت لما او پتا نازلیږي وعليك انزل پتا باندې دا قران نازل شوی دی نو زی څه پتاوت لما نبی رسول الله فرمایي چې زدا غواړم چې زی د بل نواورم کله به په خپل باندې کله به د بل نه اوري چې د بل نه اوري د دې سم ډیر عجیب کیفیت یو ډیر عجیب اثر په سړي باندې کیږي عبدالله ابن مسعود وی ما شروع سورۃ النساء شروع کو کله چې دې آیات ورسېدم چې فكيف اذا جئنا بك على هؤلاء شهيدا څنګه وي حال دې خلکو اذا جئنا من كل امه بشهيد من كذا ده هر امه غوارا ور پیغمبرو په دې خپل امت باندې کوي کی وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او تارا ور په دې ټول باندې گواہی کوونکې نبی رسول الله چې حسب کبسته بعض روایت کې چې امسک بسته وجما وکاتو څنګه وکاتو پرهیتو عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تجربه د نبی رسول الله والسلام سترګې مبارکې د اور نه لګې شوې روحي دوی کولې تسهیلات الدموع بخاری دې د باب لګولې مسلم دې د باب لګولې صحاح سیتو دې د باب لګولې باب البكاء عند القرآن باب دې په بیان د جړا کولو کې په وخت د لوستلو د قرآن باندې قرآن په دې سیمه کې سره زماورونو چې دې متوجه دي شیخ شهاب الدین صاحب رحمت الله علیه په عوارض المعارف کې لیکلي دي چې کله انسان د قرآن تلاوت کوي نو شعشعات د نور جميل دا د په زړه باندې د سیواردي کې د باران چوي د دې تلاوت کوونکی دا پکار دي چې دا مکمل متوجي شي په دې کې تدبر وکړي چې په دې کې اثر ظاهر شي د بوکا د جړه اثر په ظاهر شي په دې کې خشوع ظاهر شي د زمانو دا یو ډېر مبارک محفل دی بلدار چې څو قرآن دینو دله په کار دی چې په دې کې تدبر وکړي په آیاتونو کې دا هغه کسان شي کولای چې ترجمه ورسره کړي قرآن کې الله په فرمایي سورۃ النساء آیات دې کتاب انزلناه الیک مبارک یدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب دواتي آیات دې سورۃ النساء الله ودا کتاب دې چې ما نازل کړی
خیر او د برکت نه ډک دی په یو حرف باندې لس نیکۍ ملاویږي د قرآن شپږ زره او شپږ سوه او شپږ شپېته آیاتونه بیا د قرآن کریم یو سل او څوارلس سورتونه دي شپږ زره شپږ سوه او شپږ شپېته آیاتونه دي په قرآن کې چې دی 74250 کلمات څومره دي 74250 کلمات دي په قرآن کې 3,02,601 حروف دي 3,02,601 پکې حروف دي او په هر یو حرف باندې الله پاک لس نیکۍ ورکوي لکه څنګه چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده چې نبی رسول الله فرمایي من قرأ القرآن وعمل بما فيه چا چې قرآن ولوستو ودي کې چې باغ عمل وکړو وله بكل حرف حسنه دې په هر حرف باندې کې دا او بیا فرمایي والحسنه بعشر امثالها یو دې کې په 10 چنده ده من جاء بالحسنه فله 10 امثالها لا اقول زلمه چې الف لام میم حرف بل الف حرف بلکې الف حرف دی ولام حرف او لام حرف دی ومیم حرف او میم سره حرف دی نو په یو الف لام میم باندې دیش نه کې ملاويږي نو په قران کې زما ورونو 3,02,601 حروف په هر یو حرف باندې الله لس نه کوي ورګي د دې نه جوړ شو 2,000,6,000 لس نه کوي په یو ختم باندې په یو ختم باندې 2,000,6,000 او وسو لس نه کوي الله ورګي څو ختمونه ستاسو سره شوي دي په ابي سیاده د نازلې څو شوي دي دا د حفظ څو شوي ټول څوارلس ختمونه وستاسو سوچ وکړئ چې الله یې قبول کې شرط دا دی ګوره زمون دا ډېرې پلیتې خولې دي زمون دا ډېرې ناکاره خولې دي الله دې موږ ته عفو وکړي په خپل کرم سره خدای تعالی قبول کړي دا خبرې چې ما وکړې نو دا عبدالرحمن ابن جوزي رحمت الله علیه په تاریخ القرآن و فنون الابنان په اولنۍ حصه په 119 نمبر صفحه باندې کړي د فیو ختم باندې الله دومره نیکۍ ورکوي او تاسو دې په آیاتونو کې تدبر وکړئ چې کله د عذاب آیات راځي نو د خدای د عذاب نه پناه غواړئ کله چې د رحمت آیات راځي نو د الله رحمت غواړئ د قرآن د ختم په وخت کې دعا قبلېږي دا نن ورځ د دعا د اجابت نه انشاءالله الله زموږ ټول دعاګانې قبولېږي مالا سی اراده نه مولوی مې پیسې طویل خو بیا مې سوچ وکړ ما جزا الله پاک دا محمد نشي چې دعا وکړي قبلې په دې کې احادیث راغلي دي انس بن مالک رضی الله عنه معجم کبیر او سعید بن منصور په خپل سنن کې دا روایت نقل کړی دی چې کانو انس بن مالک رضی الله عنه اذا ختم القرآن دبج کله قرآن ختماو جمع اهله وولده دب خپل اهل او خپل اولاد را جمع کړل فدعا لهم دې ټول ته دعا وکړه سبحان الله دارنګي چې کوم دی نو د انس بن مالک نه مرفوع روایت دی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا ختم نبی رسول الله چې کله قرآن ختم کاو جمع اهله خپل اهل بیا جمع کړو ودعا لهم او دې ټول ته دعا وکړه دا ابن نجار دا حدیث نقل کړی دی هم خپل تاریخ کې هم خپل مسند کې کنز العمال نقل کړی دی د دې محدثینو تراجم غواړي یو تاریخ المحدثین کتاب وګورئ یو خواتر النوازر فی تراجم الاکابر خواتر النوازر فی تراجم الاکابر ابن نجار چې محدث دا نقل کړي چې نبی رسول الله والسلام ممتا دعا کولا بل حدیث له نو دې مجلس د ختم ته حاضرېدل څومره ثواب دی دې نبی دا حدیث نقل کړي دی په مسند الفردوس کې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی رسول الله فرمایي دي
القرآن څوک چې د قرآن ختم ته حاضر شو فكأنما شهد الغنائم حين تقسم گویا کې دا غنیمتونو ته حاضر شو په کوم وخت چې غنیمتونه تقسیمېږي دا نن ورځ د غنیمتونو د تقسیمېدو ورځ ده داسې غنیمتونه نه دي چې ته به 500 روپۍ په جیب کې کېږي یا به دله څوک جوړه جامې درکړي نه هغه غنیمتونه دي چې د هغو اندازه صرف الله رب العزت ته معلومه ده الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي دارنګي بهقي بشعب الایمان کې دا روایت نقل کړی دی د حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه چې دې فرمایي ارسل الی مجاهد وعبد ابن ابي لبابه مجاهد او عبد دواړه تابعین دي او ابو لبابه ابن المنذر رضی الله عنه مشهور صحابي دی اسد مسجزات دی د دې ابو لبابه سیوسی عبدا او مجاهد چې 300 وکړي تفسیر د قرآن مجید د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کړو دیو ما بس جواب راولېګو او راتوي چې تراشه زکه چې انما ارسلنا الیک من دواړه تا ته دې لپاره راغلي شو چې ان نريد ان نختم القرآن چې موږ اراده لرو چې د قرآن ختم وکړو ته د الله د پیغمبر صحابي تا د دې لپاره مغواړو چې ته دې ختم په موقع کې دعا وکړي دې کې څوک دا د لګان وی دا اجتماعي دعا ورې کې سره بدعت دی مجاهد جليل القدر تابعي دي عبد جليل القدر تابعي رحمهم الله حكيم بن حزام جليل القدر صحابي دي رضي الله عنه هغه دې لپاره غواړي چې زمون ختم قرآن دې تراشه چې دعا وکړي سماع عزتمون يقولون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وخبر فرمائي دا مجد معبود مناسب د دې واعظ کتابونه ګوري نو دا روایت دې ځا بیانې خو ما ولا مخرج راستله ماخذ ابن مسعود رضي الله عنه فرمائي مرفوع حديث النبي عليه السلام من روایت کې چې ان لصاحب القرآن دعوه ان لصاحب القرآن دعوه مستجابه خبر دې ان بشکل صاحب القرآن لپاره دعوت مستجابه دعاء مستجابه لا چې کوم سړي د قرآن ختم وکړي دعا کوي بلدا وشجره في الجنه او جنت کې دې لپاره یو ونرا چې لو ان غرابا طار من اصلها لم ينتهي الى فرعها حتى يدركه الحرم کارغه دې ونې د سټینا پاچی او د دې څنګه ته ځان رسي چې بچي کارغه پاچی او دومره وانه چې دا بوډا شي نو انا به څنګه ته ورسي دا هغه پوری د دې ونې څنګه ته نشي رسیدل تر څو پوری چې دا کارغه بوډا شوی دی زور شوی دی د صاحب د قرآن لپاره دا پیسې د لپاره څومره غټي خوشخبری دي د مدرسینو لپاره څومره غټي خوشخبری دي د زامنو د ورونو لپاره چې کوم درس کې څومره غټي خوشخبری دي دا کوم چې طالب العلم د متعلمین دي د دې لپاره څومره غټي خوشخبری دي د دې لپاره د شی ودا دا حدیث کوم دی نو معجم کبیر په تبرانی کې نقل کړی او کنز العمال کې نقل کړی علم التقی و کنز العمال زمانو كن عالما يا عالم شاء او متعلما غير السلام فرما يا طالب العلم شاء او خادما يا خدمتكار شاء ولا تكن رابعا او سلورم مكي فتهلك نتبه هلاك